سلامونه یارانو، موږ راورسېدو د هغې سمستې خوا ته. په دې بیکګراونډ به تښکاري دا ضلع بونیر دی. په ضلع بونیر کې چې دی ایثار دی. دې خوا راغلی ما د ناصر بای خواله او یو چې دی بابا دی راسره. نو اوس په دې سمستې ته ځو، دا به درته ښیو. راځئ وګورئ راسره. که ویډیو م خوښه شوه نو مخې ته یې درسره شیر هم کوئ. دا سمسته ده، دې ته به اوس موږ دننه ځو. راځئ هلکانو. ښه دا وګورئ، یوازې د انټري دا کوم چې ګیټ دی د انټري دا دې ته وګورئ. دا ګورئ دې نښو ته پکې هلکه په دې کې خو به لایټ مشکل دی چې کار وکړي او خاپیرکي دي پکې. بل لایټ ولګوه هلکه، راشه دا بل لایټ ولګوه. دا ګورئ ښه، دا ډېر یو غټ ګمبد شانتې دی. مونږ پوهېږو چې لکه دا بس مست دی، خو دا یو ګمبد شانتې دی، کافي غټ دی او ډېر لکه خاپیرکي دي پکې یار. ګوره نه تمبېږي. ګوره دې خاپیرکو ته پکې ګورئ. ښه دغه دې ډېر شی دي پکې بره ښکاري نه ولې چې لایټ پکې کار نه کوي په دې کې. دا ډېر کولاو دی، دا یو ګمبد شانتې دی. دا ګورئ ښه، دې ته اوس زه دغې بلې ځای ته ورخېږم. دا وګورئ، دا یو ګمبد شانتې دی، ډېر غټ دی. دا وګورئ، دا چې دی خلکو راکنستی هم دی او دا د کاپیرانو د وختو دی. دې ته وګورئ لکه سوره په عجیبه دغه باندې جوړ کړی. که تاسو ورته وګورئ، دا بالکل ګول شانتې ګمبد دی. په دې ویډیو کې به نه راځي ولې چې ډېر کولاو دی نو لایټ پکې کار نه کوي. خو بره پکې چې دی خاپیرکي ډېر سیوا دي، چمکادر ورته وایي که نه. او دغه پکې بره یو شاپر پروت دی، پته نه څه پکې ایښی دی. دې ته وګورئ، دا پکې داسې تاخونه شانتې دي. دا وګورئ چې دا یې پکې د څه دپاره کړي دي. ناصره ښه دا ګورئ، او یي به پکې لازم به پکې سي ولې دا څنګه په دغه جوړ کړی دی که نه. نو لکه په دې کې اوس لایټ کار نه کوي، دې ته به پته نه لګي. خو مونږ پکې یو نو مونږ ورته ګورو نو څه عجیبه غونته کې فیلینګ انسان ته راځي. دا ګورئ بالکل ګول څنګه چې ګمبد وي هغه شان دی او ډېر کاپر غټ هم لکه ډېر غټ دی لږ نه. دا ګورئ ولکه دغه بره پکې دا پړقېږي څه هغه دي لایټ ته خیال دی ورته دغه دي بره. ښه دا ګورئ په دې کې چې دی نو په دې کې پوړۍ چې کومې دي هغه پکې هم داسې ورکوزي شوې لکه بل یو ځای ته پکې لار وتې وه. خو چونکې هغه پوړۍ چې دي هغه نه ښکاري په دغه ځای کې دي، پټې شوي دي. خلکو پکې ډېر کار هم کړی دی، څه ناڅه به یې وړي. دا ګورئ څه عجیبه غونته کې دغه باندې جوړ کړی، سړی ورته حیران شي یار. دا وګورئ په دې ځای کې چې دی، په دې ځای کې هغه سیړۍ کوزي شوې، خو دا خاوره پکې راغلې نو دا دی چې هغه پکې پټې شوي دي. دې ځای ته پکې ګورئ، دا وګورئ لکه توبه خدای په داسې عجیبه دغه باندې رخ کړی دی که نه چې ستاسو به وتاکل بند شي، داسې رخ کړی دی. مکمل د دننې نه چې دی ګول د ګمبد په شانتې دی او ډېر غټ دی. دا ګورئ ګمبد دی مکمل او ډېر په ښکلي نقشې د دننه نه رخ کړی دی. خو دا دی چې دا لایټ پکې کار نه کوي نو پته یې چې دی نه لګي داسې خاص که نه. ډېر یخ هم دی. ناصر بھائی یار دا ځای ډېر زبردست دی، سړی و چې ځان له مباد کړلی. راځئ چې وځو دی. بسم الله. دا چې دی اوس د دې نه راووتو، ډېر په ښکلي ځای باندې هم دی. بابا را سره پکې هم چې دی چکر ولګو، بابا را سره هم دننه لاړو. بابا او دا ځای ډېر یخ نه و دندې نه؟ ډېر یخ دی که نه؟ نو دا ځای چې دی که نه د دې لوکیشن به درته بابا ووایي. بابا د دې لوکیشن ورته ووایي دا په کوم ځای کې ده؟ دا په ایثار کې چې کوم ده نو سمزدارانو مې ځای دی په هغې کې. ښه دا په ضلع بونیر کې، په ضلع بونیر کې بیا په ایثار کې په کومه دره؟ سمزدره نوم یې دی. دا ځای دی پکې او دلته نو ورته تاسو وګورئ نو دا یو غر غونته کې دی او چې دننه ورته لاړ شي نو داسې بالکل د ګمبد په شانته جوړ دی او ډېر سیوا غټ هم دی، لکه لږ نه ډېر سیوا غټ دی. نو دا نننی ویلاګ و د بل ویلاګه پورې د الله په امان.